سعودي او امارات چې د په لږ وخت کې پاکستان ته خپل ویزې چې دي دا به بند کړي، لکه بیا به د دې ځای نه څوک نه دوبۍ ته تللی شي او نه به سعودي ته تللی شي. د څه د وجې نه به نه شي موږ چې کومې غلطیانې کوو نو د هغې د وجې نه چې دی به دې ملک باندې به ویزې چې دي دا بند شي او داسې په ډېر ملکونه چې دي هغه به پرې هم ویزې بند کړي. زموږ زیاتکر پاکستانیان چې دي هغه په سعودي او په دوبۍ کې چې دي هلته موجود دی او هلته کې خپله مزدوري کوي، ځکه چې دلته کې بېروزګاري ده، دلته کې د هغو هغه خرچې چې دي هغه نه پوره کېږي. نو د دې د وجې نه خلک دغه ملکونو ته اول د خپل مزدوري کوي نو خپل خرچه هم وکاږي او د خپل کور خرچه چې دا هم وکاږي. خو په دې کې ځینې داسې غلط خلک تللی دی چې هلته کې غلط کارونه کوي، نو د هغې د وجې نه چې دی زموږ د ملک بدنامي کېږي. نو چې بدنامي کېږي نو هغه په دې ملک باندې چې دی ویزې به بندوي، ځکه چې د هغې خلکو سره د پاکستان پاسپورټ او دا خلک هلته کې غلط کار کوي، نو هغه به د دې ملک ویزې بندې کړي چې دغه خلک چې دی دا دې ملک ته نه راځي. خو په دې کې زیاتکر د عام کسان چې دي دا ورسره هم یو ځای دي، پس سره یو ځای دي چې کوم غلط کارونه کوي نو دوی سره په هغې کې چې دی مدد کوي، ملګرتیا ورسره کوي. نو د دې د وجې نه هغه کسان چې دي دا غلط کارونه کوي. که تاسو وګورئ نن سبا به زیاتکر دا قسم پوسټونه تاسو ته راځي چې پاکستانیان چې دي هلته کې خیرات غواړي. دغه شانتې که تاسو په جازونو کې وګورئ خلک پوډر چرس دا قسمه شیونه چې دي دا هم بهر ملک ته چې دی هلته ورهړئ. نو د څو ورځې مخکې په سعودي کې چې کوم واقعه راغله د هغې په باره کې به تاسو زیاتکر کسانو چې دی ویډیوګان کتلي، په هغې کې هم پاکستانیان چې دي ملوث وو. هغو څه چل کړو چې هغو به خلکو ته ټلیفون کوو، لکه څنګه چې دلته کې موږ ته ټلیفون راځي وایي ستاسو د بینک اکاونټ یا بلاک شوی دی یا راته خپل پین وایي، داسې په قسم طریقو باندې چې دی ستاسو نه هغه پین او ټي پي کوډ چې دی دا وکاږي. نو داسې هغه هلته کوم خلکو ته ټلیفونونه کړو چې ستاسو د بینک اکاونټ چې دی دا بلاک شوی دی یا پسه جوړ چې دی د هغو نه هغه روپۍ ایستلې، د هغو هغه اکاونټ هغو ته وي چې موږ له ویریفای کوو، نو د هغو نه یې روپۍ ایستلې وي. نو چې کله د هغو د اکاونټ نه روپۍ وتلې هغو بینک ته تلي، نو چې بینک ته تلي نو هلته کې دنیا شي کسان چې دي هغه نور هم موجود وو چې د هغو د اکاونټونو نه چې دی روپۍ ایستې شوي وي. نو هلته کې حکومت چې دی په دغې کسانو باندې ایکشن واخیستو، چې کله ایکشن واخیستلو نو دغه کسان یې راونیول، نو په هغې کې پاکستانیان او انډین چې دي دا پکې ملوث وو. نو د هغې د وجې نه چې دی هم پاکستان ته خطره جوړه شوه. دغه شانتې موږ نور هم ډېرې غلطیانې کوو، نو د هغې د وجې نه زموږ په ملک باندې چې دی د دغې ملکونو ویزې چې دي دا بندېدی شي او د نورو ملکونو ویزې چې دي دا پرې هم بندېدی شي. نو تاسو ځینې کارونه چې دي هغه ستاسو د وجې نه کېږي، لکه کم کسان چې خیرات غواړي نو هغو له تاسو خیرات چې دی په دغې ملکونو کې مه ورکوئ. تاسو پیژنئ، خپل رور عزیز به پیژنئ، ستاسو په خوا کې چې کم کسان پاتې کېږي که هغو لاس خپه مات شي یا نور څه مریض ورته پروت دي نو تاسو د هغو سره چې دی مدد کولی شئ. خو د پنجابیانو او د دغې خلکو سره چې دی تاسو مدد مه کوئ. که د دغه سره تاسو مدد کوئ به دغه شانتې تاسو چې دی دوکه کوئ به. ځینې کسانو خپل لاسونو ته پلستر ور اچولی دي، اکثر دا چې دی دی ځان په خپله پلستر کړی، داسې قسم کاغذونه د ځان سره ګرځئ یا د بل مریض راغستی، نو د هغې په وجه باندې تاسو دوکه کوئ او ستاسو نه چې دی روپۍ غواړي. نو د داسې خلکو مدد مه کوئ. بل لا که داسې خلک تاسو وینئ او ستاسو داسې اشنا شورتي والی نو تاسو د هغه سره رابطه کوئ، دغه خلک چې دی دا هغو ته حواله کوئ، ځکه د دې د لاسه زموږ ملک هم بدنامېږي. بل لا چې زموږ په ملک باندې به دا قسمه ویزې چې دي دا بندېږي. او نن سبا دا کارونه چې دي ډېر زیات شوي دي، په اماراتو کې هم زیات شوي دي او په سعودي کې هم زیات شوي دي. نو هغه کوشش کوي چې په دې ملکونو باندې موږ خپلې ویزې چې دي دا بندې کړو، خو په غیر د دې ملک نه چې دی د هغو ګزاره نه کوي، خو بیا به هم د مجبورۍ نه چې دی په دې ملکونو باندې هغه خپلې ویزې چې دي دا به بندوي. نو کوشش کوئ چې دا قسمه خلک نه نو چې تاسو هلته کې د دې خلاف چې دی کاروایي کوئ. بل چې د دا قسمه خلکو سره تاسو خپل مدد چې دی دا نه کوئ.